ور څومره وظایف پرېښودي دي او دا ټولې پرېښودي دي امت ته. نو زه تاسو ته دا وظیفه پرېږدم د امیانو وروڼو ته هم وایم، طالبانو ته هم وایم چې د ماښام لمونځ نه پس الله الصمد الله الصمد دا ځان سره یو د پاسه سل ځله وایئ. ښه چرې به د دنیا جیب به دې نه خالي کېږي، نه به د دنیا حاجت وي. خوښه ده که نه؟ نو اخونکو له خو د پی وي که د خري که د سپی وي، ستاسو څه کار دی؟ خو دغه وایئ جیب به نه خالي کړي. ما پې ازمیښت کړی دی، اما به یو 15 شل ځله ویلي، الله مې د ګرفت کې نه راولي، خو دې نه زیاته مې نه ده ویلي. ذکر زما الله به خفه چې بې غیرته ته له ما دنیا له یادې. او تاسو خو حاجت دی ورته، زما حاجت نشته دی. ښه نو دا او دا یو بزرګ قبلګاه صاحب راته هم دا اجازه کړې وه، او بل راته یو بزرګ اجازه کړې وه، د هغه نوم عبدالمعبود صاحب دی. د سلو نه پاس هغه حجونه کړي وو، دی ته معلوم دی هغه حال. سنډاکی بابا سره یې جهادونه کړي وو، ډېر لوی سړی و. نو هغه راته په دې الله صمد کې دا راته ویلي وي دا تیر به هدف دی وي دا وایه. ما یې ښه او ما پې تجربه کړې وه چې ما به ووینو سهار به پیسې را روانې وي، چې بیا مې ما خدای دې غر کتې له پیسو نه وایه. نو تاسو خو عاجزان یئ، څه ګزاره هم نه دی، چا کیسه خرابوي. د ماښام لمونځ نه پس 101 ځل دا د هغوی تعداد و، وي به دا ته وایه. ما پې ازمیښت کړی، ما به 15 شپاړس شل ځله ویلي، خدای مې پاک نه دی په دې کې ما نه نیسي، خو تجربه مې پې کړې ده. تاسو دا ځان سره وایي. نور درته چې دی کوم شیخ ولی دی هغه وایي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. دا زور چې دی نو فضله دی او مال فضله دی. نو ما تپوس وکړم دا زور ولې زور کې دا فایده ده؟ وی دا زور فضله دی، مال فضله دی. وی دې سړي له به الله مال ډېر راولي. نو ستاسو خو مال ته کله ضرورت وي که نه، نو استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم دا وایي. ښه حي القيوم زه کله حیل وامه کله حیل وام. نو چې حیل وامه یو څه کس را رواني راوړي راله وم راړه راشه دا ما بېګا ویلې وه، ته اوس راړې ناوخته دې که. نو تاسو ته هم دا در کوم دا ځان سره وایئ. ښه آب دریا کب نه گردد از هجوم تشنگان. دریاب په تږو باندې نه کمیږي رونو، که تاسو نه که دومره نورې وایي د الله دلبار کې څه کمې راځي نو وایئ استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. نور چې دی کوم ذکر اذکار د طریقې نور ښیي هغې باندې پابند اوسئ. الله دې دی عمر کې برکت واچوي. الله دې زمونږ شیخین او څومره شیوخ تیر شوي دي د طریقې نقشبندي، زه د ابتدا نه واخلم د اخره پورې ټولو ته وایم الله دې سلسلې ته یې ورسوي. او ساده الفاظ وایم، دومره وخت راته غني وایم خدای پاکه چې تا څنګه فیض په دی جاري کړی موږ هم په هغې فیض کې راولې. موږ چې څه ویلي دي الله د دې ثوابونه هغوی ته ورسوي. دې کې کتابونو کې ډېر هغه تاسو نه پوهې کرکڼې سر کونه نه پوهې، یو ته تصوري شیخ وایي بل ته توجهي شیخ وایي که نه. نو هغه زه په اسانه طریقه وم خو هغه به بیا وم. دعا وکړئ الحمدلله.